یو فلم دا جوړ کړی دا چې دجال به راوځي، عیسی علیه السلام به راکوزېږي، امام مهدي به راوځي. خدای که نه دجال شته، نه امام مهدي شته، نه د عیسی علیه السلام شته، او خدای که شته که دا تا ولیدو زه به د سړي بچی نه. رب دې تعالی 15,000 کاله نه 10,000 کاله زندګي تیر کړي، 10,000 کاله چې ته ژوند دی او تا دا درې واړه په سترګو ولیدل زه به مسلمان یم. دا د جذباتو خبرې نه دي، زه بالکل په دلایلو در سره خبرې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه ورور دا خبره کوي چې د خروج الدجال د دجال راوتل نشته او مهدي علی السلام دا دنیا ته راتل نشته. د خلکو یو فلم جوړ کړي، دا سړی دی ول په خپل ایمان باندې ویریږي او په دې باندې توبه وباسي. د علي رضی الله تعالی عنہ صحیح حدیث دی، الله د رسول نه را نقل کوي، ما ابو داود سے بروړې پاغه کې وایو لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د اهل بیتونو به الله سبحانه وتعالی یو سړی راولي چې هغه ته مهدي ویل کېږي او قیامت ته نږدې به راوځي. په داسې وخت کې چې دا زمانه به د ظلم نه ډکه شوي، الله سبحانه وتعالی به هغه د انصاف نه ډکه کړي. دغه شانتي یو صحیح حدیث امام ابن ماجه صاحب راوړی، په هغه کې انس بن مالک وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، په هغه کې وروسته وایي چې نحن ولد عبد المطلب، په وایي سادة اهل الجنه انا وحمزه وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. د مهدي تذکره په هغه کې شوې ده. نو دغه حدیث نو معلومیږي چې مهدي علی السلام د غیر راتلل دا یقیني دی او خامخا به راځي. یو صحیح حدیث کې راځي چې علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ابن ماجه او احمد راوړی وایي چې المهدي منا اهل البيت، مهدي زمونږ د اهل بیتونه دی، نو خامخا دې راتلل شته. دویمه خبره دا چې دغه مسله د خروج د دجال راوتل، عائشه بنت ابي بکر فرمایي رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يدعو في الصلاه، نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ کې دعا کول اندس بل چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. تو دجال د فتنې نه به امن غوښتو، نو چې په حدیث کې راغلي ته څنګه انکار کې، په کوم ډول دې ته انکار